دا جرګه پریکړه وکړلې هغه پریکړه به هم تاسو سره شریکيږي ملګرو د ملت شریک پریکړه وي پدا کې د ټولو شریک غږ وو کڅه هم زمون په پریکړو باندې یو بل سره دا د کم وی دا د زیات وی خو اخر په اتفاق سره څوک لکه زیات لږه ورته کم شول څوک چې کم واغه ورته زیات شو خو د ټول ملت اتفاق په دوه خبرو جوړ شو هغه کې تر ټولو اول د امن خبره وا محترمو جرګې پریکړه وکړه چې چونکه په دې خاور باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشتا خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بلا بیل نامونو د طالب نه تر داعش پر یادېږي د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دای ور سره زمونږ د خاور نه د ووزي ټول په یو ځای پورا کړی دا محترمو کچېره دا لږ د اعلامیه وار وي کچېره په دې 2 میاشتو کې په دې خاوره امن خرابونکي قوتونه د دې خاورې نه نه وتل بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دې خاورې نه او د دې وطن نه مونږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي محترمو د دې جرګې نور هم ډېر شکونه دي خو چونکې جرګې مطالبې نه ډایرکټ پریکړې کړې دي د دې پریکړې عملي کولو دپاره به د هرې ضلعې او هرې پارټۍ نه 3 زره ځوانان چې ټوټل 2,40,000 تعداد راځي دا به غیر مسلح او پرامن طریقه سره په خپله خاوره د مسایلو حل لټوي محترمو په دې خاوره چې څومره وسایل دي د دې وسایلو په هکله جرګې پریکړه وکړه چې دې 80 کسانو یو کمیټي سیټ کړې ده هغه د ټولو ضلعو د هغه دوکۍ څنځاوۍ نه راواخله د چمن نه تر کوهستان چتراله پورې د ټولو وسایلو معلومات راخلي و ټولو سیمو ته ځي چیکینګ کوي چې کوم وسایل د اولسونو په ګټه دي هغه وسایل پرېږدي چې بس کاروبار د جاري وي خو چې کوم وسایلو باندې څوک غاصب شوی دی هغه به پیږي ځای بندوي جرګې پریکړه وکړه چې د دې وطن د شهیدانو دپاره د دې وطن د لادرکه خلکو لاپته افراد دپاره او په دې خاوره باندې په ځمکه چې کومې قبضې شوي دي د هغو دپاره به په شریکه د پښتون وطن نماینده وکیلان راټولوي هم به دلته په عدالتونو کې ټول میسینګ پرسن ټول شهیدان ټولو قبضو ته به ټول ملت ته به په شریکه دا جرګه وکالت کوي او په انټرنیشنل لیول انټرنیشنل کریمینل کورټ او په یو انشبه هم د خپل ملت د ورکو خلکو د شهیدانو او د قبضه ځمکو مقدمه لړاو کوي د جرګې پریکړه وکړه چې بجلی د پښتون وطن پیداوار دی په قبایلي سیمو کې اعلان دا دی چې دا به مفت وي خو د مفت دا معنا نه ده چې بجلی به نه وي او په پښتونخوا په نورو سیمو کې دوی تر 50 زیاتې روپۍ په یوه یونټ اخلي جرګې متفقه فیصله وکړه چې نن ورځې نه پس به هېڅوک په یوه یونټ باندې تر 15 روپۍ زیات بیل نه ورکوي خو کچېرې د دغه په بدل کې د بجلی د بندېدلو یا
یا د لوډ شیډینګ عمل وشو جرګه په دې خاوره باندې چې کوم نور ثبوت د بجلی تارونه زی د هغې د پرې کولو یا د هغې څه بندوبست کولو ته تیاری کوي جرګې پریکړه وکړه چې په ډیورنډ لاین باندې څومره هم د تګ راتګ او د تجارت ګیټونه دي په 2010 نه اول د 1893 نه واخله تر 2010 پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازت وو بغیر پاسپورټ ویزې هغه به بیا بحال کیږي نو په ډیورنډ لاین باندې چې کوم کسټم یا د پیسو چګولو کوم دفترونه دي جرګه به د هغې مخته کینی او هغه به بندوي دوی ته جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو په منځ کې کومې د قبیلو شخړې دي د یو قبیلې د بل سره یا په دې وطن باندې د فرقو په بنیاد باندې کوم جنګونه دي د هغې حل کولو دپاره جرګې خپله یوه جرګه جوړه کړله هغه به ټولو ضلعو ته ځي خصوصي به کورم ضلع ته ځي او هلته او په ټولو ضلعو کې به د جنګ بندۍ او د پریکړو کولو د فیصلو کولو کوشش کوي ډیورنډ لاین ګیټونه چې کوم دي دا د چمن نه واخله بیا تر دیره پورې چې څومره هم راځي دا ټول پکې شامل دي په دې کې جرګې فیصله وکړله چې نن ورځ نه پاس وردي یا بغیر وردي یو پښتون به هیڅ چاته یوه روپۍ بتخوري نه ورکوي او کچېرې چاته د بتخورۍ کار کېده یا په زور یې اخیستله دا کان ملت به ټول د هغه سره ولاړ وي جرګې فیصله وکړله چې څومره آی ډي پیز دي کډوال دي په پښتونخوا کې هغې کډوالو چې کومې قبیلې علاقې دي هغه علاقو ته اختیار ورکړه چې ته ورځ راته وټاکه او وخت وټاکه چې په دې ورځ په دې وخت د دې ځای نه کلي ته ځم جرګه او پښتانه به درته په سر وي موږ در رسوو جرګې پریکړه وکړه چې په پنجاب په سیند او په فیډرل علاقو کې د پښتنو سټوډنټانو سره د مزدورانو سره یا هلته میشت پښتنو سره چې کوم امتیازي سلوک کیږي هغه دې بند کړلی شي خو که چیرې هلته په دې بنیاد باندې د چا سره چا بد وکړل چې ته پښتون یې دا جرګه او پښتانه به هغه ته ټول ځانونه ورسوي جرګې پریکړه وکړه چې د دې ملک کوم پخوانی عمراني معاهده وه عمراني معاهده معنا آیین هغه نور په دې وطن کې د چلېدلو نه دی نوې عمراني معاهده دی د دې اولسونو د مشرانو په خوښه باندې جوړه شوه دا جرګې دا پریکړه وکړه چې قبایلي علاقو ته چې د کومو ایوارډونو یا د کومو مرستو اعلانونه شوي وي هغه دې ترسره کړل شي جرګې پریکړه وکړه چې د موجوده پاکستان د آیین 244 فوج په سیاست او انتظامات کې مداخلت نشي کړلی کوم چې دوی کړی دی د دغه آیین د آرټیکل 6 مطابق دی د هغو خلاف کاروايي وشي جرګې پریکړه وکړه چې د 161 سیټو آرټیکل مطابق د بجلی چې څومره منافع قرض پاتې ده هغه د پښتونخوا ته ډایرکټ او فوري طور باندې ورکړل شي او جرګې پریکړه وکړه چې پښتانه هیڅ ملټري کوډ او هیڅ انټرمنټ سنټر نه مني دا د فوري لرې کړل شي جرګې پریکړه وکړه چې د 158 مطابق قدرتي ګیس چې څومره هم یا د 1991 انډس واټر کارت مطابق څومره اوبه د دغه وطن حق دی هغه د ورکول کیږي د
دغه جرګې پریکړه وکړه چې بلاک شناختی کارت دی فوري تور باندې بحال شي کای نکړل بحال بیا با دا ټول پښتون د خپل شناختی کارت مطابق نو اعلان کوي کې دې شي ټولي ور واپس جرګې پریکړه وکړه چې څومره سیاسي قیدیان دي هغه د ټول رها کړل شي په دې څو ورځو کې د جرګې په بنیاد باندې چې څومره نیولي شوي خلک دي هغه د علي نه واخله تر جمشیدو چې څومره هم د مختلفو ضلعو خلک دي هغه دې رها کړل شي او جرګې پریکړه وکړه چې دې جرګه کې د شرکت په بنیاد یا په دې جرګه کې ځای ورکولو په بنیاد یا دې جرګې ته د کومک ورکولو په بنیاد کله یو فرد خلاف هم چا کاروایی وکړله دا جرګه به بیا فورا دومره سخته فیصله کوي چې د هغې به تصور څوک نه وکړي جرګې پریکړه وکړه چې ایکشن ان ایډ اف سیول پاور دا یو تور قانون دی چې په پښتنو نافذ دی دا د فوري تور باندې د دغه وطن نه ختم کړل شي جرګې پریکړه وکړه محترم غلط الفاظ چا څوک کوي هم دلته خلاروي جرګې پریکړه وکړه چې د پښتون وطن یو روایت داسې دی چې په هغه کې بدمعشي به سړی وکړي مړی به سړی وکړي خو په بدل کې به دوی د هغه خور د هغه ورېره هغه په سزا کې چاته واده کړي دې جرګې پریکړه وکړه چې دا روایات نور ختم جرګې په دې خاوره باندې چې څومره هم دا مطالبات یا یو مطالبه هم دا بلکې یو خواست دی مطالبه نه ده یو خواست دی ټول پښتانه د ورورولۍ په بنیاد کوي د مداخلت په بنیاد یې نه کوي چې په بر وطن کې دا ښځو ته د تعلیم برخه ورکول شي دا یو خواست جرګې پریکړه کړې ده چې راتلونکي اتوار ته به د دې جرګې د ټولو مطالباتو په حق کې او په دې وطن کې د جبر او ظلم پر خلاف د هرې ضلع په صدر مقام باندې هر ضلع خلک ټول قومونه او پارټۍ په یو ځای راوځي ټول پښتون بیلټ په یو ځای باندې د دې سره ولاړ وي دلته چونکې زموږ سره دلته زموږ سره دلته په دې پنډال کې زموږ سره په سټیج باندې د دې صوبې ډېر محترم وزیر اعلی علي امین خان ناست دی چې کوم شکونه او کوم آیین مطابق د دغه ملت حق جوړیږي موږ دته دا مطالبه کوو چې د خپلې اسمبلۍ نه بیل ورته پاس کړل ټولو او جرګې پریکړه وکړه چې د دې صوبې گورنر چې د سیاسي ګوند دلته په دې جرګه کې شامل دی هغه د هم په دې کې چې څومره هم ایکشن کولای شي په هغه کې د صوبایي حکومت یا نور دای څه کولای شي سره کومک وکړي دا جرګې چې څومره پریکړې کړې دي په دې باندې موږ خپل منځ کې قسم سره کړی دی خو ستاسو نه هم دلته حلف اخلم چې په دې به ټول پښتانه سره ولاړ وو یو منټ دا جرګې پریکړه ده چې په پی ټی ایم باندې کومه پابندي لګېدلې ده هغه دې لرې کړله شي
جرګې پریکړه کړې ده چې کوم دلته شهیدان وشول هغه خلاف ته چیف منسٹر صاحب جوډیشل کمیشن جوړ شي چې څوک ملوث دي او د چا په آرډر شوی دي هغه ټولو ته دا حکومت پارټي دلته په جرګه کې موجوده ده چې جرګه د سزا او د هغو سره د هغې رویې چې دوی څه کړي دي د هغې غوښتنه کوي. محترم ملګرو دا د جرګې مطالبات مونږ چیف منسټر ته هم دلته لیکلي ورکوو او داسې هر سیاسي پارټۍ هغو ته هم ورکوو په آخر کې ټول به حلف اخلو. زه به نام اخلم تاسو خپل نامونه چې داسې نه وي چې تاسو هم یو نام اخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه منظور احمد پشتین د عبدالودود زوی په هوش او آواز کې دا لوړ او قسم کوم چې د دې جرګې د هرې پریکړې سره به او د دې جرګې د راتلونکي هر عمل سره به زه بشپړه ملګرتیا کوم. په دې لار کې به زه د هیڅ قسم قربانیو څخه سرغړونه نه کوم. تاسو او لوی خدای زمونږ په دې قسم او سوګند ګواهی. ملګرو زه پوهېږم ستاسو جذبات په زیات وي خو دا یو سفر دی چې په شریکه باندې شروع شو انشاءالله انجام به یې هغه جوړېږي چې ستاسو په زړه کې دی. یو منټ زه بیا هم درته وایم دا سیاسي ګوندونه او دا د قبایلي ضلعو مشران او دا چیف منسټر دغو ټولو ته یو سلام وکړئ چې دا څو ورځې دوی در سره تېرې کړلې او دوی به وکړي.